قرآن مجید کې الله فرمایي ایمان والو د الله نه وډور شو ولتنظر نفس ما قدمت لغد او باید چې یو نفس یو انسان د وکسي هغه ورځې لا چې د سبو د پورا د ځون د پورا کوم عمل جمع کوي آیا د په خپل عمل نومه کې د نیکو اضافه کوي یا د ګناهونو اضافه کوي ځکه آخرت جنت جهنم دا غي د پورا اعمال کول دا غي د پورا تیوري کول دا د مونږ د توسه د ژوند او د زندگی مقصد هم دی قرآن مجید کی زوی په زوی الله رب العزت په مختلفو ځایونو کې دا حکم کوي چې ایمان والو د الله نه وډور شو د الله نه ډور معنا څه ده یوزل عمر فاروق رضی الله عنه د ابی ابن کعب رضی الله عنه نه پښتنه کوي چې ابی مولا د تقوا معنا بیان کا تقوا څه معنا ده ابی ابن کعب رضی الله عنه ته فرمایي چې امیر المؤمنین آیا تو داسې زوی باندې تیرې دل نه دي شوي چې په هغه کې ازغي وي نو عمر فاروق رضی الله عنه ته فرمایي چې ها بالکل زه په داسې زوی باندې تیر شوی یم یو بیا ته څه کوې وې زه خپلې لمنې خپلې کپړې غونډې کم چې د ازغي په مو پیرونه نه خلي نو ابی ابن کعب رضی الله عنه ته فرمایي چې تقوا معنا دا ده چې ته د دنیا نه رخصت شې نه د خلکو حق د تو په ذمه پوتې وي او نه د الله حق پوتې وي یو حدیث مې تاسو په مخ کې تلاوت کړه او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه چا پښتنه وکړه چې اکثر خلک په کوم عمل جنت لدرومي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل تقوا الله د الله نه ډور د الله رب العزت نه یرا د الله رب العزت نه ډور دا سوچ کول دا فکر کول کسړې زون لوي په مجمع کې وي د شپې وي د ورځې وي دا سوچ کول چې الله رب العزت نه خپه نشي او دوام عمل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اخلاق و توخل حسن الخلق بهترین اخلاق چنن دا غي انتهایی زیات کمای دی مسلمان بل مسلمان لا د کافر نه زیات په بد نظر باندې کسي بل مسلمان په سر باندې د سپي سر کې خپل بل مسلمان پسې کنزله کول خیره کول شکل بګړول دا د اخلاق او منافق خبره ده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جنت لا سړی دوه عمل چې زیات پتلای شي اغا ښه اخلاق دي بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمای چې پتو سه کې کامل ترین انسان هغه دی چې دغه اخلاق بهتر وي دوم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه یو کس پښتنه وکړه امدا حدیث کې چې کوم عمل دی چې دغه د وجه نه سړی جهنم لدرومي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دوه اندامونه د بدن وتوخل یو جبا او دوم شرمګا چې د هغې په وجه نو دوه اعمال یا دوه اندامونه چې د هغې په وجه سړی جهنم لدرومي یوه جبه ده چې جبې سره امام غزالی رحمت الله علیه تقریبا د 20 ګناهونو تعلق لیکلی دی غیبت ته پکې چغلخوري ده الزام لګول دی بهتان لګول دی چې نن سبا معاشره د هغې نه ډکه وه غیبت لا حل د حق نومه ورکوي چې یاره زه حق بیانوم همدارنګې شرمګاو چې د هغې حفاظت وشي سړی د جهنم نه بچ کیدی شي نو خبر هم دا کوله چې د خپله زندګي د الله وله جوړول پکور دي دغې له کتل پکور دي چې سبو به د مو کوم عمل هغه په کور باندې درومي داسې به کوم عمل وي چې زه په هغې باندې جنت له لور شم او داسې کوم اعمال دي چې د هغې په وجه زه جهنم له تلی شم د هغې نه سړی ځون بچ کړي